عزتمن مسلمانانو، رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت مبارکہ سلسلہ وار د جمعې تقاریرو کی تذکرہ کیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل علاقه مکه مکرمه او د خپل خاندان خلک یې د نبوت په وجه او د رسالت په وجه د دین اسلام په وجه او د یو الله د وحدانیت تذکرہ کول او هغه طرف ته رابللو په وجه او د شرک د بطلان تذکرې کولو په وجه د خپل کلی علاقې خلک او د خپل قام خلک یې دشمنان شو او د هغې تذکره کېده چې په هغې کې سر فرست بعضې افراد چې هغه د دې ځای سردارانو د قبایلو هغه زمانه کې حکومت نو، صدر و وزیر اعظم نو، بادشاہ و سلطان نو، د قبایلو سرداری بوه. د هر یو قبیلې خپل خپل مشر. د حجاز چې څومره علاقه ده په دغه ځای باندې نه د فارس حکومت د کسرا او نه د روم حکومت د قیصر او نه د یمن حکومت تیر شوی دی او نه د بل چا. دا د حکومت نه آزاد د خطه د مخکې نه روانه او د دې وجوهات بیان شوي. دغه سرداران غټ غټ خلک د خپل قومونو او قبایلو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف او د هغې تذکره کې شوي وه. بیا چې کوم کسان مسلمانان دل په هغې باندې اذیتونه او تکالیف مختلف قسم په خپله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کوم اذیتونه ورکړي و، حالانکې دغه وخت کې یو داسې کس ته تکلیف رسول هغه سره جنگ کول ډېر ګران و چې هغه پسې به شاته د هغه یو غټه قبیله او قام ولاړو او رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې شاته د عربو معتبره قبیله چې د هغې تعریف د جاهلیت په زمانه کې مرا روان دی قریش د قبیله و او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جاهلیت په زمانه کې معزز خاندان بنو هاشم او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل د عبدالمطلب صاحب وسه د غزوه حنین په موقع باندې د جنگ په میدان کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں اللہ کا نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. عبد المطلب د رسول الله صلی الله علیه وسلم نیکو لیکن نسبت یې هغه ته کولو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پلار والد ماجد عبدالله صاحب هغه چا نه پیژندو، داسې خاص په ځوانۍ کې تللی و نو د نیکۍ ډېر شهرت و. داسې کس ته اذیت ورکول لا ډېر ګران، لیکن سره د دې خلکو چې څومره وس کېدو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اذیتونه رسول. او البته هغه مسلمانان چې د هغوی څوک نو قبیله یې نه وه دلته او د هغوی خپل قام او خاندان نو خپله ټبرداري نه وه، هغوی ته عذابونه او تکلیفونه ورکول ډېر آسان نو په هغې باندې به کافر ډېر چړ راتلل او سره به پرې راتلل. په هغې کې د یو څو ضعفا او کمزورو مسلمانانو تذکره هغه ضروري ده. حضرت بلال رضی الله عنه چې هغه په دغه مکرمه کې حبشي النسل دی، د حبشو د رنګ نه تور دی، د امیه ابن خلف غلام، د غلامۍ دور د امیه ابن خلف تذکره مخکې شوي ده او حضرت بلال رضی الله عنه نه علاوه د هغه نور غلامانو لیکن دی مسلمان شو او بیا د اسلام راړو په وجه چې د کوم اذیتونه د خپل مالک ورکول. بعضې د تاریخ په کتابونو کې د سیرت په کتابونو کې د هغې تذکره ده، مشهور ده چې څه قسم تکلیف بو هغه به ورته ورکول. په ګرمه شګه باندې به سملولو او د عربو ګرمي هغه مشهوره ګرمي او خصوصا هغه وخت کې
او کله به وته پسینه باندې کانه کې خو کله به وته مړی ته پړې واچولو کله به وته په مړی باندې لاس کې خل مړی به وته خپي کا او کله به مختلف تکلیفونه وته ورکول او حضرت بلال رضی الله عنه دا قول مشهور دی چې همیشه به دغه وته به وی چې دین نه وړو د لات او د عزا پرسته شروع لات او د عزا د هغه زمانه د قریش غټ بوتان نو حضرت بلال رضی الله عنه په جواب کې همیشه فرمایل احد الله یو دی دا خبر دی مبتدا مقدر ده الله احد الله یو دی یکتا دی شریکی نشته چې څومره به د اذیتونو او تکلیفونو او عذابونو سختول دومره به حضرت بلال رضی الله عنه دغه ناره د خلینه وته بیا به دی امیه ابن خلف بل نور غلامانو ته وي چې په مړی کې وته پړې واچوي او د مکی په کوڅو کې راکاږي نو حضرت بلال رضی الله عنه به د مکی په کوڅو کې راخکلو نیوزل دغه حالت کې و چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه به د غلار تیرېدو ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې ولیدو نو امیه ابن خلف ته وی چې ظالمه د دنه څه غواړي متا ترسو پورې به دغه ظلمونه په د باندې کې او دغه تکلیفونه به دته ورکې د تا سره څه کړي امیه ابن خلف ورته وی چې د تاسو خراب کړی او که ته غواړې نو ته د تکلیفونو نه خلاص کوایله نو امیه ابن خلف څخه دغه وخت کې د حضرت بلال قیمت را پریوته او انتهایی وجه دا و چې داسې یو غلام چې هغه مالک په کار نه راځي عقیده او نظریه د دواړو جدا و امیه ابن خلف کافر او مشرک او دغه زمانه د دې علاقې دین کفر او شرک او حضرت بلال رضی الله عنه مسلمان دا الله جل شانه په نزدې خو دین مرضی اسلام دی او داغه شرافت او عزت الله جل شانه څخه څومره ده هغه مختلف واقعاتو کې تاسو ته بیان شوي لیکن دغه وخت کې د امیه ابن خلف په نږدې ګیره هوا د انتهایی پریوته او کته درجه د دې قیمت نو چاغشتوم نه داسې غلام باغ زمانہ کې نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې وتداوي وتوي چې دومره په خوږی نو خلاصې کا تاسو خراب کړي ابوبکر صدیق رضی الله عنه تو فرمایل چې ټیک ده عندي غلام اسود اجلد منه ما سره یو غلام دی تور رنگ دی او دنه زیات مضبوط دی تاسو وایي چې تور رنگ غلام وته یاد کو دا ولي ځکه چې دغه وخت کې دی عربو غلام تور دی خخولو وینځ به خولي او حسین او خایسته خخولو غلام به د تور رنگ خخولو ځکه چې د ما د شر او فساد نشي جوړولې زما خدمت کې بلګي نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته وایي چې ما سره د دنه زیات تور غلام دی او مضبوطم دی او ستا په دین باندې دی یعنی کافر دی مشرک دی زتا ته غدر کوم دی ما ته د غیب بدل کې راکې او امیه ابن خلف شکر است هغه ته وایي چې بالکل در کوم ابوبکر صدیق رضی الله عنه سوداو او هغه زمانه کې چې کوم قیمتي غلام او هغه وتور کو حضرت بلال رضی الله عنه واغشت خود د قیمت خو صدیق اکبر ته پتا و چې دا الله جل جلاله سره څومره قیمت او حضرت بلال رضی الله عنه آزاد کو د حضرت عمر رضی الله عنه مقولن سوام دا حدیث په کتابونو کې ده فرمایي ابوبکر سیدنا اعتق سیدنا ابوبکر دا زمون سردار دی او زمون سردار بلال آزاد کړی دی حضرت بلال ته حضرت عمر رضی الله عنه امیر المؤمنین خلیفہ ثانی رسول الله صلی الله علیه وسلم دویم بیار هغه ته سید وی سردار حضرت بلال رضی الله عنه آزاد دین تاسو دا اندازه ولګوي چې ایمان جبرن نه دی خور شوی ایمان جبرن نه دی بعض خلک نن سبا د اسلام په باره کې يهود نصارا طاغوت دهریه هغه خلک چې لا مذهبیت باندې دي د اسلام غلط پرچار کوي داغه غلط روح وړاندې کچره اسلام په جبر باندې خوري دی نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې کافر غلام امیه ابن خلف ته ورکور نو هغه خپل مسلمان کړ غلام خو غلام
غلام خو دا د هغه زمانه دستور را روان چې غلام سره به داسې عمل کول لکه څنګه چې زمونږ په علاقه خلک ساروي سره کوي د جاهلیت په زمانه کې. نو په هغه وخت کې غلام په زور مسلمانول دا ډېر آسان کار، لیکن په زور څوک مسلمانول شي نه، ځکه چې د ایمان تعلق د انسان د قلب او د زړه سره دی او په اسلام کې جبر نشته. ها چې یو ځل یو سړی مسلمان شو، ایمان ترانه نه وته اسلام ته، اوس به دنه د ایمان او د اسلام په اړه کې دنیا کې تپوس کیږي او په قبر کې او په آخرت کې. په دنیا کې به دا تپوس کیږي چې د مزنه کوي، نو اسلامی حکومت به د ډنډې په زور باندې به جماعت تراولي چې مؤمن یې څنګه مزنه کوي. یو سړی چې په فوج کې برتی شي او چې کله وته افسر وي سپای ته ټوپک واخله او ځه محاس ته لاړ شه او دی وایي چې نه وروره زه خو دې دپاره نه یم برتي شوی، هغه به ډومبې شپېلۍ په ده کې وي چې یا نوکرۍ نه ځه او یا دې شوټ کوم، ځکه چې ته برتي شوی دې دپاره. په فیکټرۍ کې یو ملازم کار کوي او د هغه د سهار د 8 نه تر ماسپښین 4 پورې ډیوټي ده او دی ناست یې هلکه ولي وایي زه خو د پیسو دپاره برتي شوی یم، زه خو کار مار نه شم کولی. نو د فیکټرۍ مالک به فورن وباسي چې ته برتي شوی د څه دپاره. هغه یې لاروي ته څه نه وایي، لیکن دې ته به وایي ځکه چې دی راننوتی دی. بعضې خلک لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، لا اکراه فی الدین ترجمه د خلکو په ذهن کې غلط اچي چې ورته وایي مز، دی وایي چې په مز کې جبر نشته. پلار زوی ته وایي چې مز ته پاسه، نو دی وایي چې په مز کې په اسلام کې خو جبر نشته. چې کومه یو خبره ورته کوي دی وایي په اسلام کې جبر نشته. دغه شی د بهر نه راغلی دی، د یهودیت نه او د نصرانیت نه راغلی دی، دا د طاغوت د طرف نه راغلی دی. چې یو سړی مسلمان وي د مطلب د آمنت بالله، میں نے اللہ کو مانا، وملائکتہ میں نے اس کے تمام فرشتوں کو مانا، وکتبہ میں نے اس کی ساری کتابوں کو مانا، ورسولہ میں نے اس کے پیغمبروں کو مانا. جب تو نے اللہ کو مانا، اللہ کی کتاب کو مانا، اللہ کے پیغمبر کو مانا، تو اس کی مخالفت کیوں کرتا ہے؟ من الویستا اللہ منم او کے مخالفت، پیغمبر منم او کے مخالفت، او کتاب منم او کے مخالفت روان داغه خلاف. دا خو دنیا کې په هیڅ ځای کې نشته. تاسو ته ما دوه مثالونه درکړل. اسپیټال ته لاړې، ډاکټر ته پیسې ورکې، کله کله یو سړی چې کوم نه سټنټ لګئی په زړه په رګ کې 15 لک روپۍ 6 لک روپۍ دې ډاکټر ته ورکې، خو چې ډاکټر وته پرون پتون سری او سټنټ پکې نه باسي دی وایي ډاکټر صاحب دا نه دا سمو کو پته لګی نه چې ته پوهیږي کنه پوهیږي زما بدن شله او دا بدن مې بیا یا رغیږي نه یا به دا سټنټ زه ته رسی یا بن رسی، نو دا سمو کو دا وسره نه مانی، نو ډاکټر د علاج نه کوي. دغه وخت کې ډاکټر د هر یو خبره مانی چې کله دې راتلو نو د مخ کې نه خپل زړه مطمئن کړو چې زه د ډاکټر ته ځم او دې په دې فن باندې پوهیږي او دې زما ته سټنټ لګولې شي، زما علاج په صحیح روح باندې کولې شي، بیا او تعالی تزان وسپاري. حالانکه دا ډاکټر انسان دی، دنه خطا کې دی شي او دې چې کوم دینو غلط طریقې سره کولې شي. ډېر خلکو نه ډېر کسان مرید، لیکن سره د دې خپل ځان حواله کی، نو الله جل جلاله منی او الله تزان نه حواله کی. دا الله پیغمبر منی، د پیغمبر تعلیمات تزان نه حواله کی. کتاب د الله منی او د الله کتاب تزان نه حواله کی. دا څنګه اسلام شو؟ عرض می دا کولو چې اسلام په جبر باندې نه دی خور شوی. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه و بیا خپل غلام ته ویلو چې ته مسلمان شه، به ټول غلامان مسلمانان کړو، لیکن یو کافر او مشرک غلام ورکی او ابوبکر صدیق سے بغت سزا نه ورکی. تاریخ کتابونه نه لیکلي یو قسم نه، او دې کافر او مشرکین او مسلمان ته سزا ورکوله. نن سبا همدغه چل د مسلمانانو سره کیږي، د همدغه طریقه د مسلمانانو سره کیږي. بهرحال ابوبکر صدیق رضی الله عنه حضرت بلال رضی الله عنه واغشتو آزاد کو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مؤذنی شرافت او اعزاز الله جل شانه حضرت بلال رضی الله عنه تور د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خدمت اعزاز د غتور غلام ته الله جل جلاله نصیب کو دا د سپه وجه د ایمان په وجه الله جل جلاله سره بولی لګي، الله پاک سره قیمت لګي،
الله جل جلاله سره ویلیو د ایمان او د اسلام که بلال برنګ باندې دور دی خو ایمان وبکې نو الله جل جلاله ته دومره ګران، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دومره ګران. حضرت عمار ابن یاسر رضی الله عنه دا په هغه خلکو کې ما تاسو ته وایي چې دا هغه کسانو یو سوچ دی چا دلته کې قوم نو علاقې نه وه، دوی باندې انتهایی تکلیفونه او اذیتونه ورته ورکول، هر قسم وسې کړي دي. بس حضرت عمار ابن یاسر هم په هغې کې د ده پلار یاسر دی قحطانی الاصل دی، یمن دی. یمن کی قبیله قحطان مشهور قبیله ولکه څنګه چې دغه زمانه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حجاز کې او په مکه مکرمه کې قریش مشهور قبیله و، په یمن کې قحطان قبیله دی. دغه علاقې د پلار یاسر د یمن نه رالو، دغه وخت کې لا عمار زوی نه دی پیدا، د یمن نه رالو د ده یو ورور رک شوی په هغه پسې ګرځېدل او د سره دوه رونه نورم دي، مالک او حارث او یاسر، دا درې واړه رونه را روان شو مکې مکرمې ته. په تپوس رالو، ضرور تذکره خو یې نشته دی بیا چې پیدا شو یا نه، چې دلته راورسېدل نو مالک او حارث خپل وطن ته واپس لاړل او یاسر دلته پاتې شو مکه کې. هغه زمانه کې د پاتې کېدو دستور دا و چې ته یو علاقه کې پاتې کېدې نو د هغه ځای یو ځایي کس سره به تا حلف وکړو، او حلف دې ته ویلی کېږي چې لاس کې به ورته لاس ورکړل او بیا به وی چې ته به زما خیال کې زه به ستا خیال کوم، ته به زما د کور خیال کې زه به ستا د کور خیال کوم، چې زه څومره مدد ستا کولی شم هغه به زه کوم، چې څومره ته کولی شې هغه به ته زما کوې. نو په هغه ځای کې به د یو مسافر د حلف نه بغیر وخت نه تېرېدو. نو د ابو حذیفه نوم یو کس سره حلف وکړو، د هغه حلیف جوړ شو. بیا د هغه یو وینځه وه، د هغې نوم سمیه و، هغه یې دته په نکاح کې ورکړه یاسر ته، د هغې نه یې بچي پیدا شو، په هغې کې یو عمار ابن یاسر رضی الله عنه دی. چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بعثت ملاو شو نو په ابتدا ډومبنو کسانو کې سابقین اولینو کې دغه آل یاسر د حضرت یاسر رضی الله عنه ټول ټبر دی. یاسر رضی الله عنه مسلمان زوی، حضرت عمار ابن یاسر مسلمان خزه، حضرت سمیه رضی الله عنها هغه مسلمانه، دا حضرت عمار رضی الله عنه بل رورو عبدالله ابن یاسر هغه مسلمان، یو بل رورو هغه په جاهلیت کې چا قتل کړو، باقی دی ټول ټبر ټول خاندان مسلمانان شو. دا د هغه زمانه خبره ده چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم به د مشرکینو نه خفیا خپل مرګرو ته خبرې کولې، د دین احکام به ورته بیانول، په دار ارقم کې د صفا په خوا کې پټ. دا خلک چې مسلمانان شو کفارو ته پته ولګي د مشرکینو اذیتونه تکالیف شروع کړل، حالانکه دا د چا نه غلامانو نه بل څه، دا آزاد خلک خو بې وطنو، دلته وطن نو علاقې نو، تکلیفونه او اذیتونه شروع کړل. حضرت یاسر رضی الله عنه خدا وخت کې بوډا شو، هغه ته اذیتونه ورکول نو هغه شهید شو، مړ شو. او حضرت سمیه رضی الله عنها د یاسر سے بیوی او د حضرت عمار ابن یاسر سے مور، هغه چې کله خاون شهید شو نو یوزل ابو جهل وته ډیر سپک او تکلیفونه به ورکول، نو دی ابو جهل تسپور استغوي، نو ابو جهل برچرا واغشتا نو نه غي پکې نه نهستا او دای شهید ک. هغه ډومبۍ زنانه چې د اسلام په لار کې د غیبینه توې شوی د شهید شوی د حضرت سمیه رضی الله عنها. حضرت عمار رضی الله عنه دیم نه پرېخ، سخت تکلیفونه او اذیتونه وته ورکول. حضرت عمار رضی الله عنه د اور داغونه مختلف قسم تکلیفونه به وته ورکول، چې کله به عذابونه ورکول رسول الله صلی الله علیه وسلم به تیرېدو په دی باندې نو یو به دا دعا غوسته، یا نار کونی بردم و سلاما علی آل یاسر کما کنت علی ابراهیم. اے اورا اذیتونه به د ګرمۍ ورکول، لنګار او د سکرو هغه به سملول لې. اے اورا داسې یخشه لکه څنګه چې پر ابراهیم علیه السلام یخشه وي، داسې یخشه په آل یاسر باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم د اخلاصول نشو.
ځکه چې د مشرکین او زور وی چې ځینې وینې وجني قتل نه کی. او بیا به دیت فرمایل صبرا یا آل یاسر، صبرا یا آل یاسر، اے د یاسر ټبر صبر کوي، صبر صبر. دا تلقین دی رسول الله صلی الله علیه وسلم. نن سبا چې په چا باندې زره مصیبت او تکلیف راشي، څوک د صبر تلقین کولو والا وینا دغه تپوس چې ډاکټر ته تله علاج دې کړی دی، او دا خو ډیره خطرناکه بیماری ده، دا خو لا علاج ده، د دې خو څه علاج نشته. د بیمار تپوس ته تلونکي دا غد زړه نور مغورځي. ډاکټر ته چلاړ شي نو ډاکټر هم کله کله داسې کمقل ډاکټر وي، کمقل به زه په دې ویم چې د یو مسلمان ته د تسلی په ځای باندې هغه ته سخته خبره کوي. هغه ته وایي چې ستا کینسر دی، خطرناکه بیماری ده، دې حال ته رسېدلې ده او دینه تتلی شي او فلان کې او ډینګړې نو دې سره خو مریض ته د وخت نه مخکې کېدای شي چې دغه هټ فیل شي، په هغه باندې دور راشي لاړ شي. ته هغه د تسلی ورکولې ځکه چې بیماری د الله د طرف نه ده او الله جل شانه بیماری بوتلون کې هم دی، هغه مړی ژوندي کوي. ستا دا بیماری ختمول شي او مرخ په نیټه ده، مرخ څوک جریسته نشي نو د وخت نه مخکې ولې مړ کې هغه تعزیت او تکلیف ورکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت طریقه دا صبر صبر، اصبر اصبر اصبروا، صبر کو. صبر مطلب دا چې دا الله جل شانه د طرف نه دا مصیبت په دې باندې جزا او فزا مکو، دا به الله جل شانه لری کی، د دې په وس کې بتا ته الله ډیر لوی اجر درکړي. دا اسې نزي دې طرف ته د مسلمان توجه راخل پکار دي. نن سبا مسلمان دی خو کانټه پټلې بدل ده، هغه دې طرف ته راوړو غواړي الله جل جلاله طرف ته، آخرت طرف ته، ایمان طرف ته، خپل درست عقیده طرف ته، په ځای د دې چې داغه توجه د الله جل شانه نو واړې په اسباب باندې کې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وترې درو بیا به دا فرمایل صبرا یا آل یاسر، صبرا یا آل یاسر، اے آل یاسر صبر کوي، صبر. او دعا به وته غوست او غي صبر کولو. دا غي صبر سو، دا غي صبر داو چې دغه تکلیفونو او اذیتونو او عذابونو باوجود د دین اسلام نه وانوړېدل. حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ زنانه ده په دې کې لاړه شهید شو. حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کمزور بوډا د دې تکلیفونو د وجه نه لاړو. حضرت عمار رضی اللہ عنہ غیر کړه یو ځل دته به مختلف تکلیفونه ورکول. یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه لو کافر ایثار کو وی وجنو دی مړکو دي، خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یاد کو چې د په باره کې سو وایا. نو د صرف یو ټکی کړو چې سی ویلیو هغه او کو کافر پرېخو، هغه خوشحال شول چې زه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باره کې خطا خبر او. حضرت یاسر رضی الله عنه منډه 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 نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه په جړا را چې یا رسول الله خدا چلو شو، ما ته وایي چې زما حکم سره زه مسلمان پاتم کنه وېسه وې مشرکین راګر کړم او ما ته وی چې داسې وکا ما هغه سي اوې وستاره زړه څه کیفیت وي یا رسول الله زړه خو مې د ایمان نه ډکو. درود شریف وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تاسو کې حضرت عمار بن یاسر رضی الله عنه چې ستاره زړه څه کیفیت وي یا رسول الله زړه کې خو ایمان خو نه پرې خو وجلم او په جمع مې دا ټکی راوست. نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې وحی را قرآن کریم کې اوسمشته او همیشه به وی دا آیت الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان. وہ شخص اسلام سے نہیں نکلا، وہ کافر نہیں، وہ مشرک نہیں،
जिस पर जबर किया गया हो, जिस पर जबरदस्ती की गई हो। वक़ल्बुहु मुतमइन्नुम बिल ईमान, और इसका दिल ईमान से भरा हुआ हो। दा गजड़ द ईमान न डकवी और पद जबर शवी दा मस्तस्ना दे दे कुफर त न दे उड़े दले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हमर हजरत अम्मार उलिदो हजरत अली करमल्लाहु वजहु फरमाई नबी बे फरमाइल छे हजरत अम्मार द सर न तरखपो पूरी द ईमान न डकते, द सर न तरखपो पूरी द ईमान न डकते। दा वे जक फरमाइल छे चरता सो के एतराज न की चे द खुदा से भी नदा हजरत अम्मार इब्न यासिर रजी अल्लाह अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरे खास से उनी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बानी ईमान रोडुन की पचा बानी यजुन अजियतुन केदल हजरत खब्बाब इब्न अरत रजी अल्लाह अन्हु, हजरत खब्बाब रजी अल्लाह अन्हु दाम मख के गुलाम او دے لوارو نو دیم ریو پا دبانی بی ظلمن کول دمر ظلمن اکبانی کول چه یوزل حضرت عمر رضی اللہ عنہ رستو بیا پخپل دور خلافت کی حضرت خباب دا سر روانو حضرت خباب رضی اللہ عنہ را روانو نو عمر رضی اللہ عنہ دا خپل خلافت خاص گدینا مسند نپاسرو او ڈڑی تکی ناستو پزمکا او ویچی دا دی مسند لائق خباب ابن ارد تے اغای پاگئی کی نور چه دا اسلام دا پارا دیر تکلیفونا برداشت کر دیر تکلیفونا برداشت کر اس سوا دا بلالنا وی خباب ابن ارد مستحق تے دا دی مسند دا دی گدائی سوا دا بلالنا حضرت خباب رضی اللہ عنہ و تو فرمائل چه امیر المومنین بلال هم آغا تکلیفونا ندی تیر کڑی چه کم ما تیر کڑی بے وته دا شاتن لمن پورته کوي وګوره چې وې قتل لکه دا برګي مرز کې چې څنګه سړی مبتلا یو غټ غټ چاپونه نه خټول شاید نه ډکاو وې دا بلال خو بیا هم سوکو مکه کې چې امرسته کوله ابو بکر صدیق رضی الله عنه وو کافر او مشرک او میته خبره وکړه بل بوکا خو زما مبارک خو سوک ویلو ورو نه زما د سوکونه حضرت خباب ابن ارد رضی الله عنه دته سخت تکلیف کله به داسې تکلیفونه وضعیتونه ورکول په مړی به تلاس صاحب او تخفیق بل کافر او پیراله هغه به وي چې نورم زور ورک عاص ابن وائل السهمی دا د مکه په سردارانو کې د مخ کې تذکرہ شوی د باندې توره جوړ کړی و توره د لوارو او هغه زمانہ کې فیکټری نه وي په لوارانو باندې بدا سونه جوړېدل توره په جوړ کړی ما د توره جوړ مزدوری کېدن مزدوری وته ورنه کتوره وته جوړه کا مزدوری نو ورک حضرت خباب ابن ارد رضی الله عنه بیا اسلام رانو نه پس دنه تقاضا او کچ ما ته پیسې راک عاص ابن وائل بوته وی پیسې به نه ورکولې خباب ابن ارد رضی الله عنه بوته فرمایل دبوته وی عاص ابن وائل چې لا حتا تکفر بمحمد صلی الله علیه وسلم ترغه نه در کوم تر سوچ دی محمد صلی الله علیه وسلم کفر نه دی کړی هغه انکار نه دی کړی هغه پرېخه نو خباب ابن ارد بوته فرمایل چې دا کفر خو ترغه نه کوم تر سوچ ته مړ شوی نه بالکل قطعا نه کوم ته مړ شي د دنیا نه ولاړ شي او دا دین چې ما اختیار کړی د دین واپس کېږم نه هغه وته نو دلته بیان در کوم وی خچ په قیامت کې بیا پاسه بیا به نه تن غواړم د الله په وړاندې نو د بها او خاندل کافر او مشرک چې خبیا پاسه دلشتا قیامت تدلشتا و چې کله ز پاسم نو زما به التم مال او زامن وی نو زب بیا الته کې در کم زامن ته وایم چې د تور کې نو تا ته قرض درکې دا به ټټو به کولې خندا به کو قران کریم د دې کافر او تذکرہ کړی دی ټولو یا خباب ابن ارد رضی الله عنه پخپل اسلام باندې په ایمان باندې تر اخره پورې او ما غسی او څنګه د ابتدا ابو فکیها رضی الله عنه هغه کسانو کې دي چې کافر بازیتونه ورکول او بکر صدیق رضی الله عنه آزاد کړ صدیق اکبر رضی الله عنه تقریبا 9 کسان غلامان او وینځ آزاد کړی دي په پیسو یې غشت دا غلام ډیر قیمت
40,000 درهم وسره هغه زمانہ کې 40,000 درهم. ابو بکر صدیق رضی الله عنه د مکه په مالدارو خلکو کې، لکه څنګه چې عثمان ابن عفان رضی الله عنه، ذو النورین عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه دی، دغه سه ابو بکر صدیق رضی الله عنه سره ډیر مال. خو چې کله اسلام راړو نو په مکی دور کې او د هجرت په دوران کې دا ټول پیسې د الله په لار کې لګولې. غلامان به غشتل او آزادول به یو ځل د پلار وای ابو قحافه هغه مسلمان رضی الله عنه، او کې دې چې دا خبره د اسلام نه مخ کې کړي. پلار وته وای چې بچي ته چې څومره غلامان اخلي آزادې، نو ټول فقیران او غریبانان دي، څوک خزي دي، کمزوري وینځري، بډایګان دي، نو داسې کم از کم داسې غلام خو اخل او آزادوي چې ځوان او مضبوط خوې چې سبا ستا په کار راشي. ځکه چې سړی سره خو کې نو هغه د خېګړه تر عمر نه یری، نو چې ته د سکار به سه بیګار به چې نو هغه د سره وړي. لکه نن سبا د خلکو دغه تصور. نو ته وی چې داسې کسان کم از کم اخل او آزادو چې سبا هغه ستا په کار راځي، چې مضبوط وي، تکړه وي. تا خو ټول کمزوري واغشتل او آزاد کل پیسې ټولې پاغې لاړې. ابو بکر صدیق رضی الله عنه وو ته فرمایل چې دا پلارا زمانیت بدی کې دا نه دی، بلکې زمانیت د الله جل جلاله رضا او دا خوشنودي حاصلول دي. او چې د کوم مقصد لپاره ز آزادوم نو هغه مقصد ماته حاصل شوی دی، الحمدلله. زید دې لپاره آزادوم، زما مقصد دا نه دی چې دا زما په کار راشي. نو دا به داسې کمزوري غلامان د مشرکین نه غشتل او بیا به آزادول. حضرت زنیره رضی الله عنها، زنیره رضی الله عنها دا هم په آغا د زنانه ده او آغا زنانو کې ده چې وینځوا او د کفارو د لاسه انتهایی اذیتونه او تکلیفونه تیر کړي. کافر چې به تیرېدل او دا به کتن او دا کمزوري و تور و کار کسب هم نشو کوله وینځوا. نو دی کافرو بوي چې لو کان خیرا ما سبقونا الیه، کچری دا اسلام کې خیر وې نو دا خلق دا فقرا او دا غریبانان او دا کمزوري به زمونږ وړاندې کېدل نه، دی ته به مونږ وړاندې وځه. دای نوې بدبختو چې کدا خیر وې نو پکار دار چې مونږ لستبقنا الیه، چې مونږ دې ته وړاندې شوی، بلکې الټه دا وی کدا خیر وې نو دا خلق به دې ته نه مخ کې کېدو چې ګنې دا هو کمزوري خلق. حالانکه د الله جل جلاله عادت کریمه د ابتدا نه داسې ده چې څومره انبیا تیر شوي دي دا غي باندې ړومبه ایمان راوړونکي خلق، ړومبه هغه فقرا، مساکین، ضعفا دي. او دا تاریخی خبره ده مسلمه، ځکه دا یو کافر بل کافر ته وایي چې دغه وخت کې دواړه کافران او دا څوک قیصر روم کافر دی او ابو سفیان رستم مسلمان شوی، خو دغه وخت کې کافر و. قیصر بادشاہ او غټ سلطنت دغه په قبضه کې. ابو سفیان د مکه مکرمه سوداګر د رسول الله صلی الله علیه وسلم په تربورولۍ کې د تجارتی قافلې سره تلو. حدیثو کې وګد حدیث ته تفصیلی واقعا ده. قیصر روم دی را غوستیو 10 کسانو ده په خپل عدالت کې ودرولې دی وی دا ناشنا واقع په مونږ نه تیر شي او باغې کې ته تاسو نه کړی دی او دا غي جوابونه ته غوستي به باغې تفسیره کړی ده. نو هغه ټول خصوص نشم بیانول، صرف دغه یو چې قیصر روم ته تاسو کې چې دا ماته وایا چې دا پیغمبر د مرګري چې کوم اسلام کې داخليږي دا ضعفا کمزوري فقرا خلق دي او کنا غټان دي. غټان نه مراد هغه چې سر برابر ده خلق چې خلق سګړني. نو ابو سفیان چې هغه کافر دی، مشرک دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف دی، هغه جواب ورکړي چې کمزوري خلق دي، چې کمزوري خلق په د سر دغه کې غلامان وینځي کمزوري. نو قیصر روم بیا رستو تفسیره کوي، نو جواب ورکوي ډک دربار دی، هغه کې دا خپل کسان شته دی، دای پکې ولاړ دي. هغه وای چې وای هکذا تبعث الرسل فی اضعاف قومها، دا غرنګ انبیا چې الله پاک مبعوث کوي نو په کمزورو کې وي. هغه ابتدایي مرګري څوک وي؟ کمزوري، ضعفا وي، فقیران وي.
رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دې خلکو ایمان راوړو په ابتدا کې او بیا وروسته هغه ترقی کوي او چې کوم تنظیم کوم تحریک هغه د الله د رضا په بنیاد نه د اسلام په بنیاد نه هغه چې مخکې نه روچتېږي تازه شروع کېږي نو هغه ډېر خوشنمای ډېرې جنډې وي ډېرې چغې وي ډېرې نارې وي پکې ډېر غټان خلک وي پکې وروسته بیا هغه په تنزل بښکته راځي او کوم تحریک او تنظیم چې هغه حق اوس هم دا تجربه ده نو د هغې په ابتدا کې ملګري کمزوري وي بیا وروسته هغې ترقي کوي نو انبیاء کرام سره ملګري همدغسې را روان د دې کافرو به وي لو کان خیرا ما سبقونا الیه که چېرې دین اسلام کې څه خیر وی نو دا خلک دا کمزوري به زمونږ نه مخکې کېدل بلکې مونږ به دې ته وړاندې کېږو حالانکې دا خبره الټه د دین اسلام او د ایمان او د الله جل جلاله د غټانو سره څه تعلق د مال سره څه تعلق ایمان خو زړه ته ننوځي د الله جل شانه محبت خو زړه ته ننوځي او زړه د ټولو په سینو کې یو شان دی د غوښې نه جوړ دی بیا د هغه سعادت مندي د هر یو انسان چې چاته الله جل جلاله د ایمان او د اسلام توفیق ورکړي او چاته نه نو حضرت زنیره رضی الله عنها دا وینځه وه کمزوري وه دې ته به سخت تکلیفونه وضعیتونه رسول دا هم ابوبکر صدیق رضی الله عنه آزاده کړي دې ته دومره اذیتونه ورکړي چې د دې د سترګو نظر لاړو چې د سترګو نظر ختم شو د وهلو د وجې اذیتونه د وجې سترګو نظر چې لاړو نو دې کافرو به دا ټټوبې کولې چې زمونږ لات او عزا دا ووهله لات او عزا هغه زمانه کې د کافرو د قریشو دوه غټ بوتانو لات او عزا وی چې دا لات او عزا وهلی ده نو دا زه کړنده شوه په سترګو باندې نو دا زنیره د ګورئ زنانه ده وینځه ده صنف نازک ده کمزوری ده حیثیت نشته ده نن سبا چې سړی په دوه کسانو کې خبره کوي نو چې دغه حیثیت نه نو د خولې نه ټکی نه راوځي خولې ګنډلي او دا د ایمان زور دی چې حضرت زنیره رضی الله عنها په دې حالت کې چړنده شوه نو دا ورته وایي چې دا لات او عزا خو ماته نه نقصان را کولی شي نه اذیت دی خو چاته فایده او تکلیف نشي ورکولی دی خو دا هغه خلکو نه خبر چې څوک د دې پرستش کوي او دې ته سجدې لګوي نو دی به ماته اذیت سره کوي زما نظر به سلاړ کړي زما نظر به سلاړ کړي دی به ماته څه اذیت راکړي بلکې زما سترګې زما رب بوتلی دي او په دې کې د هغه حکمت دی او چې هغه وغواړي نو زما دا نظر بیا واپس راوستی شي دا بیان د حضرت زنیره رضی الله عنها اوسم اسیرت په کتابونو کې لیک دی چې دا اوې نو د شپې چې وده شوه سهار پاسېده نو الله پاک سترګې واپس راوستې نظر راغلی او روغ رمټ مشرکینو ته الله جل شانه وښول هغه یې ذلیله کړ عرض مې دا کول زما عزتمند چې ایمان دې ته وایي استقامت رسول الله صلی الله علیه وسلم نے یو کس تپوس وکړو چې ماته نصیحت وکړه ورته یې فرمایل قل آمنت بالله ثم استقم تو کہہ میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر ڈٹا رہا ته ووایه چې ما په الله باندې ایمان راوړو بیا په هغې باندې ټینګ ودرېږه نن سبا الله جل شانه دې موږ ته معافي وکړي زموږ ایمان متزلزل موږ ته هغه شی چې امتحان نی سخت ابتلا نی هغه راته ابتلا جوړ شي ایمان متزلزل چې مالداري د فقر د ورجه ایمان په خطر کې شي چې فقیر وي د غنا او د مالداري د راتلو په وجه ایمان په خطر کې شي چې روغ وي د بیماری د راتلو په وجه ایمان په خطر کې شي چې بیمارو او هغه الله جل شانه تکلیف لري کو سم شو روغ رمټ شو اوسه د صحت د وجه ایمان په خطر کې شي چې په آرام او راحت او تکلیف پیرالو نه ایمان په خطر کې شو او چې تکالیف د هغې نه راووتو نو مستی او غفلت دې حد ته لاړل چې اوس ایمان په خطره کې شو او چې فقر او تنګدستي و روپۍ پیسې نه وې نو ایمان په خطره کې او چې کله د غنا راله مالداري راله نو غنا راتلو سره د بعضې سړي ایمان په خطره کې شي چې کله فقیر سم چلېدو او چې کله په غنا راله مال پریوان رالو اوس د هغې سره په داسې کفریاتو کې او په داسې معاصیو کې مبتلا شو چې ایمان په دا ولګولو د روپۍ د پاره ایمان په دا ولګي د پیسې د پاره ایمان په دا ولګي هغه وخت به صحابه د کافرو د وطن نه تلل او هجرت به کولو مدینه منورې ته ځکه چې هلته اسلام دی
آلته محمد رسول الله دی، آلته صحابه کرام دي، آلته مسلمانان دي، آلته د ایمان مرسته کوونکي خلق دي. اوس چې په تکلیف راشي نو د دارالاسلام نه د مسلمان د ځای نه هجرت چرته کوي؟ امریکې ته کوي، برطانیې ته کوي، یورپ ته کوي، فرانس ته کوي، جرمني ته کوي، چې آلته باغ خلق ماته پناه راکړي چې معمولی سختی په راځي آلته کیږي. فرق صفا واضح دی چې بعضې سړی وایي چې دا خو ماغه اسلام دی او ماغه ایمان دی، ولې د الله جل شانه نصرت د صحابه سره او اوس د مسلمانانو سره نشته. زما د په قسم په خپل رب باندې وی چې اوس مدد او نصرت د هغه زمانه په مقابله کې ډیر زیات دی، ځکه چې خلک تکړه مون کمزوري. خو شرط دی چې ته الله جل شانه ته خپل رب تسوخه ستا ایمان ته وی چې زه مؤمن ام، ستا د ایمان دلیل هم پکار دی. دغه دلیل څه دی؟ تا باندې چې الله جل شانه لګه سخت راولي، ستا د ایمان پته نه لګي. ته مسکه چې په هسپتال کې نه بیا موز نشي کول، حالانکه دا وخت ستا د ایمان پته لګي. ته زکات ورکه چې کله در باندې فرض شي، د گاونډي خبره خلې چې کله تاسو سره پیسې وي چې د سره نه بیا خو نه کول چې د سره شته اوس په امتحان کې. نو به هر حال د الله جل شانه د طرف نه مؤمن په هر وخت په هر لمحه کې په ابتلا او امتحان کې دی چې د استقامت اختیار کې د الله جل شانه نصرت او مدد د سره دی. یقینا حضرت زنیره رضی الله عنها زنانه دا کمزوري دا وینځه دا او دا غي دا قول له دا غي په خپل باندې خو مہر کچاواله وی خپل وته ګندلې بیا به خبر نشو کول، لیکن خپل کولاو دا خبره کول شو او دا غي خلاف نه کول چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم نزدک ارز می دا کول زما عزت مند چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړونکي صحابه خصوصا چې کوم هغه مسلمانانو چې کمزوري په هغه باندې بازیتون او مشرکین ډیر زیاده شو، لیکن دا الله جل شانه خول دی امت ته چې دا سه حالات په انسان باندې راتلی شي. موږ نو تکلیف نه دی لیدلې، الحمدلله لوګه من دی لیدلې، تند من دی لیدلې، اغازیتونه مد کافرو د طرف نه دی لیدلې. الله جل شانه په ورځ د قیامت تپوس کوي چې تاسو سره دومره فارغ وخت دا سه عمر مدر کړو، دا سه هر یو شی پریوانو تا زمانه بار دل سره وړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دشمنانو کافرو چې کله دا محسوس ک نیوزل غن سرداران نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته جمع شو. قرآن کریم کې هم تذکرې شته، کله به یو څه وی کله به بل څه وی چې موږ ته دلیل وخایا، کله به تقاضا کوله چې د مکې د غرونه مونږ غریبانان یو دا د سرو کنه مونږ ایمان راړو، کله به وی چې په دې کې باغونه او نهرونه جاری کنه مونږ ایمان راړو. نو لکه نن سبا الله جل شانه دې مونږ ته معافي وکړي چې مونږه کچرته د صدر جوړولو، د وزیر اعظم جوړولو، د بادشاہ جوړولو، د انتخاباتو مسله راشي نو پاغه کې مونږ ګورو چې د ماته دنیوي کار کولې شي او کنه. زما عزتمند وروم به فکر هغه د ایمان او د دین او د اسلام کوي. دا سه کس چې هغه ستاسو د ایمان حفاظت کولې شي، ستاسو د دین حفاظت کولې شي، ستاسو دین ته ترویج ورکولې شي، دا سه کس مونږ نه وینو، لیکن الله جل شانه دې پیدا کی او د دې تقاضا خواهش کول پکار دي. ستاسو دنیا هو ته الله جل شانه چې ستاسو قسمت کې سلیک وی غدر کی، لیکن ته په دین باندې مکلف داغه بتانه تاسو کی. مشرکین بداوی چې مونږ ته د غرونه د سروک مونږ ته د لارې سمېک دا سروم غرونه دي، لار نشته ده، مونږ ته په غرونو کې لارې جوړې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې یو وخت به داسې راشي چې په دې کې به د مکې سرونګان دي، نو اوس خو غرونه واریږي او د اوس د مخکې سرونګان اوس هم سرونګان شته دي، هغه سرونګان مسوراني غرونه ټوله واري. دې سرونګانو طرف ته اشاره کړو چې یو وخت به داسې راشي چې دا جال به په دې مکه کې خوري، سرونګان په چې په کوم لار باندې ځي په غره کې سرون تکینه نه وځي، ګاډي بل طرف ته وځي. نو دغه مشرکین غوستل رسول الله صلی الله علیه وسلم وو ته فرمایل چې زه الله پاک پیغمبر راستولم، دې خبرو لپاره نه مختلف سيزونه مطالبه به کوله، خو الله جل شانه به هغه کارونه نه کول ځکه چې دا الله جل شانه قاعده ده
چې کله هغه داسې مطالبه چې د خلکو مطالبه وي هغه پوره کی او خلک بیا ایمان رانړي نو هغه قوم نیست و نابود کی. او دا قوم د خاتم النبیین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د تر قیامت پورې الله جل شانو پر خپل دانن سبا نن جسر نور نقطه په ټولو جمعاتونو کې وګورئ په دې جمعات کې الحمدلله څومره مسلمانان رونه مستراغلي دي. دا خدا الله جل شانو هغه فضل کرم دی چې هغه اولنی هلاک شوي نه دي. که هلاک شوي بیا ودانو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بدر په موقع د شپې الله جل شانو ته ولاړ دی په قیام او جاړي او دا صادر مبارک قبا چې کوم دنه د شان پریوته لاس دومره وجد کړو چې یا الله ان تهلك هذه العصابه لن تعبد بعد اليوم. یا الله کچره دا جماعت د مسلمانانو ته هلاک کو نبی ابستا بندگی پزمک نه کی. دا غي مطلب هم دغه ځکه چې ایمان دای سره دی خیر د دای په لاس کې دی او که خوريږي نو د دای نه به ایمان ټوله دنیا کې خوريږي. نو چې کله بدرین هلاک شنه بیا خو ایمان نه دار بیا ایمان پاتې نشي. الله جل شانو نه غوښتل چې دا قوم هلاک شي. یو ځل ابو جهل امیہ نضر ابن حارث ابی ابن خلف وغیرہ وغیرہ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی چې موږ ته سنخه وخیا. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وتو فرمایل چې سنخه بعضی وی چې وی د سپوږمۍ چې د اسمان باندې ولاړه د شپې وختو سوار لسم سپوږمۍ و سوار لسم سپوږمۍ و دا د هجرت د 15 کاله مخکې واقع د سوار لسم سپوږمۍ ځلیږي پړکیږي پوره غټي او بیا چې نن سبا خوراناګان دي بجلی دي چې کوم علاقه کې بجلی نی په نوم باندې تیاری هغه کې بیا ډیره ځلیږي ډیره خشته کوي وای چې دا په منځ دوشي بیا به موږ ایمان راړو. دا الله جل شانه کړو دغه وخت کې وته دا نه خوله چې وی ویني د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزات ډیر. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د الله نه اوغستل سپمې ته ګوته اونیوا چې ویني ونه سپمې دوه ټوکړې شو. نو یو ټوکړه رااله په جبل ابي قبيس باندې بل ټوکړه رااله په جبل قيقعان باندې. تما چې څنګه لاسونه اوهل نو خانه کعبه د منځ کې ده او جبل ابو قبيس د خانه کعبه نه دی طرف ته ده او جبل قيقعان د خانه کعبه نه دی طرف ته. جبل ابي قبيس اوسمشتا پاغه باندې فهد پیلس یو زمانه کې جوړ دی اوسم په ولاړ دی. دا جبل ابي قبيس ته ترشا پورې تللی دی او جبل قيقعان باندې شامیه محله و تر اوسه پورې اوس د جبل قيقعان وران شو د حرم توسی چې شاه عبد الله کوم شروع کړی دا نو باغې کې دا ټول غره وران کو تر لري پورې د دې شاتنې حصہ د جرول سره اخوا اخشته ده او دا نور مخه ټوله وارش. مونږ چې په ابتدا کې دلونو دغه جبل قيقعان باندې وړومبه د باب الفتنه چې به اوته نږدې به سره هوټل وی رهایشونه اوس دا هر څه توسیع شوی دا غره وران کړي. نو د سپوږمۍ دا یو ټوکړه په جبل قيقعان باندې لاړ نو ودرېده او دا بل ټوکړه په جبل ابو قبيس باندې ودرېده. نو مشرکین داسې قتل نو د چا چې به قتل سترګې به روغې وي نو په دې سترګو باندې به د لاسونه داسې ول چې دا رښتیا دي که دروغ دي دا زه خوب وینم او که ویښه ده ګمان یې نه کېږي داسې ناشنا معجزه. بیا یې وي چې دا خو چې ته په موږ باندې سحر نه کړی نو بعضې به یو بل ته به یو جوابونه ورکول چې نه که سحر کړی خو پته به ولګېږي چې آیا زمونږ بهرنۍ قافلې چې کومې بهر دي تجارتي هغه هم دا وایي او که نه چې هغې نه تپوس وکړو که هغه هم لیدلي نو بیا به ټیک نو چې کله تجارتي قافلې به رالې هغې ته به وایي چې تاسو لیدلي نو ډېرو به هغې کې ووایي چې او مونږ سپوږمۍ لیدلي وه مونږ حیران چې دا ولې یو ټوکړه یو ځای کې وه بله ټوکړه بل دومره وخته پورې دا وه لکه څنګه چې د مازدیګر د مونځ نه واله تر نور پرېوتو پورې څومره وخت دي څه د پاسه یو ګنټه دومره وخت د سپوږمۍ دوه ټوکړو سره یو طرف ته بل طرف ته ولاړو. دا غې نه پس بیا د دواړه ټوکړې رالې او دواړه یو ځای شو. دا معجزه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ولید. قرآن کریم کې الله جل شانه فرمایي اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر.
اقتربت الساعه قیامت نږدې شو وانشق القمر او سپوږمۍ دوه ټوکړې شو او چاوده په منځ وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا او چې کله دا مشرکین یو نخه اوویني معجزه د الله د قدرت آیت اوویني یعرضوا ندی د ایمان نه مخ واړي اعراض کی شاکی وته ويقولوا سحر مستمر او دای وی چې دا خو جادو دی نو دغه خبره یو که چې دا سحر دی جادو دی به هر حال دا ان شاء الله مخکې نور حالات هم بیانېږي بعضی خلک دغه وخت کې وایي چې دا واقعا که چرته وی نو دا خو اوس د تاریخ په کتابونو کې و نو د تاریخ په کتابونو کې خدا شته لیکن تاریخ دوه قسمه یو دا چې د سپوږمۍ د دوه ټوکړې د هر چا لیدل د هر چا سپوږمۍ ته خیال نه تاسو وینئ دلته کې سپوږمۍ تندر اونیسي لیکن چې چانه تاسو کې چې بیګا سپوږمۍ تندر نیولې و نو دنیا خلک نیوي نه چې یو کس نیمه ته کتلی سپوږمۍ ته خاري وسړې نه ګوري او بل دا نه کچرته چې چالي دلی ورو دا غي تاریخ په دوه قسمه دی یو تاریخ زمونږه اسلامی تاریخ دی پاغه کې دا شته په ټولو تاریخو کې شته تاریخ ابن کثیر د ابن کثیر رحمه الله تاریخ ته چې مشهور محدث دی البدایه والنهایه پاغه کې دا واقع شته نور تواریخو کې شته چې اسلام څومره اسلامی تاریخونه ته د پیرنګي او د يهودي او د یو هندو د دهریه په تاریخ کې غواړي نو هغه کې لیدلی نو وی بو کې نه بعضی تاریخونه لیکلي چې په هندستان کې د هندستان چې هغه زمانه کې کوم بادشاہ د هند خډیر زوړ دی د دې شاهزادګۍ و هغه پورته په چت باندې ختی ونو هغه هم سپوږمۍ لیدلی او بهر حال کې چریدانی نو نن سبا خو کفر او طاغوت د اسلام د دباولو کوشش کوي هغه شی په تاریخ کې نه ذکر کوي تاسو ګورئ چې چته حادثه د مدرسې د جماعت د طالب د عالم شي د غیر د دباولو کوشش کوي او چې چته دغه خلاف یې غپ مخه تراول چې کله د اسلام په حق کې او واقع وشي مشهور واقع د مذهب په حق کې وي د اسلام په حق کې وي د مسلمانانو په حق کې وي د مسلمانانو د شاعر په حق کې وي هغه مخه ته ناراضي او چې کومه دغه خلاف کې وي نو هغه مخه ته راضي دا خو همیشه د طاغوت کوشش ده به هر حال رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې په مکی دور کې او په صحابه باندې د دین اسلام په سلسله کې مختلف تکالیف اذیتونه هغه پر راغلي واخر دعوانا الحمد